ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث محترم مسلمانانو نن د اسلامی آخری کال آخری میاشتا د اسلامی کال آخری میاشتا چې داغه نوم ذوالحجه دی داغه لسم تاریخ دی او دا لسم ذوالحج دی سره ډیر زیات احکامات او ډیر یادونه او ډیر واقعات ډیر عبرتونه ډیر درسونه هغه وابسته دي
دا مختصر وقت داغی دراغندولو داغی تقاضا نه کوي، خو محترمو په لسم د ذوالحج باندې په تمام عالم اسلام کې یولوی یاد اور یادگار د ابراہیم علیہ السلام قربانی اغمناویگی. په تمام عالم اسلام کې اہل اسلام دا یادگار ابراہیم په جوش و خروش سرا مینا محبت اور یو جنون سره دا مناوي، او دا قربانی دا من شعائر الاسلام، دا دا شعائر اللہ ندا نو دا دا شعائر اسلام ندا. قربانی چی دا نو دا آدم علیہ السلام دا زمانے ندا، دا آدم علیہ السلام دو زامنو داغی دا قربان تذکرہ قرآن کئی اس قربا قربانا کلچ یا غدوارو رونو قابیل او حابیل قربانی پیش کا. خمخ کی امتونو کی قربانی چوا چاچی با قربانی کولا نو اغبا اغی تداغی خوڑل روانو، بلکہ دا من خصوصیات حاضح الامہ، دا دے امت دا خصوصیاتنا مخ کی ادوارو کی چی با قربانی چاہو کا نو دا سے سحرات بے یوڑلا نو بس یو اسمانی اور بوربان راغی اغب یو سوزولا دا با قبول شوا. دا قربانے دا قبولیت دا عدم قبولیت پتہ پا میدانو لگے دا. اللہ تبارک و تعالی دیر کریم بادشاہ دے دی امت سر خصوصی فضل و کرم کرے دے. گورو دا مونگ دا خبری دا مونگ دا قربانی پٹا ساتھ لے دا دا کننم دا قربانی دا سے پتہ لگے دا پا میدان باندے دا قبولیت دا عدم قبولیت پتہ لگے دا. ان کی بسون مسلمانان شرمندہ ملامتا خپا پریشان ہوا خخ خلق زگا پزلونو باندے خبردار بادشاہ خو یو اللہ دے. اے محترم مسلمانانو دا قربانی مونگ صدا پارا کهو دا قربانی مانا صدا زکا غٹے غٹے خبری راغندو شپک بجی باندے دمو سٹیم دے بیا مسلمانان قربانی کئی. محترم قربانی دا تقرب نہ دے، دا تقرب مانا دا زان اللہ تنیز دیکھول. قربانی یعنی پدی باندی یو مسلمان زان اللہ تنیز دیکھیا چیز اللہ تنیز دیشم دا اللہ قرب را تحاصل شی دا الوی نعمت تے. او عموماً قربانی چی دا کنا یو ادنا سیزا دا قربانی کی پا اعلا باندے، اعلا سیز با ادنا نا قربانی ادنا با قربانی کی پا اعلا باندے دا اعلا دا پارا با قربانی کی. دویم دا دی قربانے کی دا دے زان نزدے کول اللہ تا پا ذبح کول سرا استویز غریبی ما زماخو دا ذبح وسن کی گی طاقت میں نکی گی مال را سر نشتا دا منگائی زمان دا منگائی دا زکر پا یو ایسابان دے 40,000 50,000 روپے رازی نو زمان خزان تا وسن کی گی
تا د پارم قربانی شتخا ستاغه قربانی صدا تخپل محبوب سیز چستا خواہش دے تا اغا قربان کا کنا خپل خواہش پرستی قربان کا انانیت دی قربان کا ستاڑ کے بغض دے نو اغا قربان کا حسد قربان کا کینہ قربان کا نستا پر لکے دا رنگی خیری دی دیو مسلمان دا پارا دا ختم کا دا ذبح کا قربانی منتدا درس را کئی چیزان اللہ تا نزدیکے لاخو یو عمل دے دا قربانی دا یو عمل دے اللہ تا دا نزدیکت دا پارا دا یوازی دا حجاج کرام دا پارا نہ دے دا بعضی ملحدینو دا نظریہ دا چی دا قربانی چونکہ علتا دا آس پاس دا دنیانا دا عالمنا میلمان را غلیہ نو علتا دی قربانی کی گی پا حج کے نور زینو کی ضرورت نشتا بلکہ بعضی دا سے دا لیبرل نمتاثر خلق لیبرلسٹ او دا رنگی ایتیسٹ خلق اغیم دا قربانے بارے کے دیر غلط تصورات دیر غلط کنسپٹ لري خواہ بعضی وی منخو قربانی منوخو مسلمانانو کی کہ یو تند و قربانیو کا دا ٹولو دا پارا دا دیر را دا غلط خبر دا گورا نبی علیہ السلام خپل مدنی زندگی کی مدنی دور کی لس گالا کہ پا سفر کیو او کہ پا حضر کیو نو قربانی ندا پری خودی بلکہ یو صحیح حدیث کے راضی یو صحابی دے اغا دا اختر دا مزدمخ کی قربانیو کا دا اختر دا مزدمخ کی قربانیو کا خساروی وغی علال کو کنا اس دا کنن زمون مسلمانان ورے کہ دونا قربانیو کا گورا پا 50,000 روپے ساروی اغسطے دے او اغی علال کا یرا خیر دی جانے دو نبی علیہ السلام تاوی خواہ تا دا اختر دا مزنمخ کے ساروی علال کڑے دے دا قربانی دوبارہ ہوکا صحیح حدیث تے اندازہ ہو لگے وچے قربانی سونا احمدہ ذکر محترم و دینوی نسل کے دا سے جراسیم ور منتقل کی دا سے وائرس دا ملحدینو ای پا قربانے بانے غٹ اعتراضات کی قربانی دونا احمدہ دا دلتا نبی علیہ السلام ورطولے وئی دی کہ دا قربانی اہمیت طرف تا اشارہ شوا بیا محترمو زمونگا استاسو دا قربانی دا با اللہ تسنگا قبلی گی دا قربانی دا قبولیت دا پارا یوسو شرطنا دا قربانی دا قبولیت دا پارا یوسو شرطنا دی صحیح دا قربانی دا قبولیت دا پارا یوسو شرطنا مونگ دا قربانی مناوو پیاد دا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پیاد کی دا قربانی مناوو اس محترم متاثر دا ساروی علالو لنم نہ دے اللہ تبارک و تعالی فرمائی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم دا ساروی خوب علالے ذبح کرنا پڑے گا خوگوری دا غوخی او دا وینی دا اللہ تا نرسی دا دیبا مطلب دا نہیں چیرا اللہ تا دا غوخی وینی نرسی نو قربانی مکوا بس صرف اخلاص ساتا نا قربانی خو بکے اللہ حکم کرے چی ونحر قربانی کوا تو قربانی اللہ حکم کرے اس ساروی تا علالے گوری دا وینے کتا ڈیری وینے توے کے دا ملک اللہ تبارک و تعالی حکم کرے ونحر قربانیوں کا نو قربانی بکے خدا قربانی دا وینے
او د قربانې دا غوخي الله تنرسیږي لینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم دا چې تا په کم نیت کړي کنه هغه نیت الله ترسیږي نو پدی قربانی کے بعد ستا جذبی تا اللہ گوری ستا نیت تا اللہ گوری ستا اخلاص تا اللہ گوری دا قربانی دا قبولیت دا پارا یو شرط دا دی عقید ابراہیمی کدا چا عقیدہ ابراہیمی نوانو قربانی سکے چی یو عبادت من قبلی گی عقید ابراہیمی عقید ابراہیمی بیا قرآن ذکر کرے دا چہ دا ابراہیم علیہ السلام عقیدہ سوا اغا براعت دا شرک ناو کپلاری پا شرک مبتلاو نو پلار تیم اعلان کرو اے بابا جانا تپ غلطے دا عقیدہ با اختیارو خوا چھو گورا دا ابراہیم علیہ السلام پلار اغا دا ابراہیم پا عقیدہ باندے نو ابراہیم علیہ السلام و توی زتان بیزارم زتان جدائم نو یو عقیدہ ابراہیمی چو گورا پجعلہم جزازا ابراہیم علیہ السلام بوتان تس نس کڑیوا بوتان مات کڑیو کستا پا ذہن کی دا بوتانو سر عقیدت دا بوتانو عبادت بوتانو تسجدہ دا بوتانو نگیر چا پیرت آوے دا بوتان را مدد کول یا لات یا منات چغیوال او دا بوتانو تا چی خلق و مشرکانو عبادت کو کنا دے دا کانو عبادت نکو لات و منات دا خو کانی نو لات و منات دا خو نیکان خلقو دا نوح علیہ السلام واقعہ چی قرآن ذکر کئی چی آغا وقت کے خلق و داود سوا یغوس یعوق نصر بندگی کولا دا خم نیکان خلقو نو یو خبرہ محترمو دا قربانی دا قبولیت دا پارا عقید ابراہیمی دویم شرط پاکی دیر زیاد سخت محترمو تاگی وضاحت منگم پورا نشو کولے دویم شرط پاکی دادی دا قربانی دا قبولیت دا پارا حلال مال حلال مال دا دی وضاحت دیر زیاد گران دے اپا دی طول مرزمون دیر خلق خپوئی خوا دی لگ وقت کے خداغی وضاحت نشی کی دے بعض احادیث و مبارکو کے رازی استبت قلبکا دا خپل لنا تپوس کوا پا خپل لگو تکی دوا کہ آیا زدہ کم مال دی قربانے کے لگو ما دا حلال دے و کہ حرام دا پا کم طریقے سر حاصل شوے دا دیر قابل غور خبر دا او پا دی خبر امزان پو اکول پکار دی اے مسلمانانو کہ دا قربانے پا شرکاو کی دا یو تن مال دا حرامو دا غنڈ قربانی و سرن قبلی گی دا قربانے پا شرکاو کی کہ دا یو تن مال دا دا حرامو نو دا طول قربانی بیا نہ قبلی گی ذہن تا سوال لازی چی دا دی نور سو گناہ دا قربانی خود یو ساروی دا کنا اے پا مثال بانے بپوئے شے یو سڑے دے سلور رکاتی زی موس کے اولار دے پا آخیری رکات کی دا بدن نا چرتوی نا ہوا تا نو آیا دا یو رکات مات شو کٹول منزے مات شو منزے خطول مات شو کنا لکه دا ټول خدغه یو موږ د سلور رکعاتي ذکر کده د په اخیری رکعات کې هم او 10 مات شه نو د غون منځ هغه مات شه اے محترم مسلمانانو د قربانی د قبولیت د پاره دویم شرط حلال مال چې د حرام مال نه دریم شرط محترمو چې کوم یو ساروی ذبح کیږي چې هغه د عیبونو نه پاکي بعضې عیبونه داسې دي چې هغه په ساروي کې راله نو هغه ساروي د قرباني صحیح نه ده او محترمو نیت د الله د رضا د پاره په قربانۍ کې
پدی ترتیب سره با دا قربانی الله رب العزت قبلی دا ډیر لوی عبادت ته محترمو او دا تمام عالم اسلام کی دا قربانی کیږي سونا مسلمانان په تمام عالم اسلام کې اغیبا د منځونو نه بعد قربانی کوي نو مونږ او تاسو بوله دعاګانې غواړو چې الله د تمام امت مسلمه قربانې دا په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی او بل محترمو چې دی قربانې سره مونږ کې یو انقلاب او یو بدلون راشي ګوره ابراهیم علیه السلام ته دا الله تر طرف نه حکم شوی چې اے ابراهیما دا خپل نیازبین بچي په د باندې چاړه کېدوا ابراهیم علیہ السلام په نیازبین بچی باندې چاړه کې خو نو کنه مونږ او تاسو ته دا حکم وی چې په بچو کې وګورا چې کم نیازبین بچی لري کنه په د باندې چاړه کېدوا چې مونږ ذهنن هغه ته هم تیارو محترم مسلمانانو نو قربانی ماندا الله تزان نږدې کول د چا د قربانی وسنی کیږي دغه ساروي خو علالوما خو خپل انا نه علالوما د قربانی فلسفه حاصله نشو ما ته د خپل انا خو خدا حیرس را تخوخ دی لالچ او پړ کی دشمنی درغلی تربګنی دارا تخوخلا دا نزب حکوم د قربانی مقصد تمونګه ون رسیدو دوی محترمو اختر چې دی دا نوم د خوشاله دی عید یو عید الفطری یو عید الاضحی د قربانو اختر د اختر معنی دا خوشحالی نو یوازې خپل خوشحالی نه مناو ور د مونږ د دین اسلام عجیبه ترتیب دی دا مونږ خوشحالی مناو خدا خوشحالی ځان ته انفرادی نه ده پدې خوشحالی کې چم گاون والا غربا فقرا یتیمانان کونډ یتیمانان اغم ځان سره شریکول دي دا خوشحالی ویشل دي نو یعنی مونږ ته قربانی دا سبق را کوي چې ګورې زمونږ په چار چاپیر کې زمونږ په مسلمانانو کې څوک خفني خوشاله په خلکو کې تقسیمول دي خوشاله پریشانه نه تقسیمول په خلکو خلق پریشان کول نه خلق خوشاله کول په شری طریقې سره نو د اختر د موز بیا مونږ ته یو درس دارا کوي د اجتماعیت چې دي کې مسلمانان په دې وجہ زمونږ شریعت دا وایي چې په مسجد کې با په جمعات کې با د اختر موز نه کوي یو ډیر زیات باران دی عذر دی بل څه داسې زیشته دی نه داولی چې مسلمانان یو میدان ته دارنګ یو عیدګاه او جنازګاه ته دا را جمع کیږي او پای کې خپل تواضع عجز نیاز الله رب العزت ته پیش کوي نو چې مونږ او تاسو د اختر د منځونو نه دنه کافی زشتري محترمو نو که دنه مرازینو تاسو با نور کې د لې زینو خلق راضي ای ته بځه فارغي محترمو د اختر د منځ مونږ ته د اجتماعیت یو درس را کوي بل محترمو چې مونږ او تاسو په دې خوشاله کې مونږ به خوشاله یو مسلمانان قربانې بکئی نوې جامې با چولی بچو به نوې جامې چولی خدا سي مسلمانان اغا عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه فضیل بن عیاض تا د میدان جهاد نه یو خط لګلو چې یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب اے د حرمین عبادت کوون کیا کتا زمونږ حال ولیدو تا ته به د خپل توافونه د خپل عبادت لوب ښکار شي دا ولې ځکه څوک هغه خپل خوشحالی په یو طریقې سره مناوي د چا هغه اننګي په وښ کو باندې لامد دي د الله د رضان ته ګډ کې جاړي خوې فنحورنا بدمائنا تتخذب زمونږ ریوانونه په وینو باندې سره دي وګدا اشعار وتر علی ګلیو نو اے محترم مسلمانانو نن خو مونږه خوشاله بکو دعاګانې بکو قربانې بکو خو په تمام عالم اسلام کې داسي مسلمانان شتا اغي باندې با ګولې راوري دای د پاره به د وبو تنظیم نه دای د پاره به د خوراک سکا کې تنظیم نه ای به قربانو ته نیسم ای به د اختر مست نیسم
نو زما استا ذمہ داری خدا جوړیږي چې مونږ په دې خپل خوشحالو کې هم هغه مظلوم مسلمانان هغه یاد کو، هغه مظلوم مسلمانان چې هغه په جیلونو کې دي چې هغه هم یاد کو. الله تبارک وتعالى دې دا اختر د تمام امت مسلمه د پاره د ډیر خوشحالو ذریعو ګرځي. سونا مسلمانان دي دای په کورونو کې پریشانې دي، الله دې داغي د کورونو پریشانې هغه ختم کی. د چا په خاندانونو کې دشمنې دي، الله دې هغه دشمنې پرورې سره بدلی کی. الله دې تمام امت مسلمه دا منځونه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی. زمونږه چونکې شپږ بجې ټیم مقرر شوی بیا ورپسې قربانیم دي، نو ان شاء الله مزبکو او د موز نه بعد به دعا کو او بیا به مختصر خطبه وایو. نو بیا به مرګرو ته اجازه تی ای بزی خپل قربانو ته. او په قربانو کې یو اهمه مسله دا تاسو ذهن نشین کې ډیر مسلمانانی چې هغه قربانی کوي لکه په خپل کور کې دن شپږو کسان دي، هغه بار د نور مسلمانانو سره یو ایسنی ولیدا. دا څنګه تاسو کو کنه استادنا تاسو کا دا قربانی ستاده طرف نه را کدا ستاده بیبی ده طرف نه را کدا قربانی پچا واجب وا دا بس دا خو مونږ یو ایسنی ټول مرګي سنو په خوانه دا د شورو دي نه را تاج چا سره ایسنی ولیدا دا چا طرف نه را. خبره مو سمجھ تران دا مغالطه ډیر مسلمانانو کېشتا دا غون پیم لین اغي یو ایسنی ولیدا غټه قربانی کی خود ته دا پته نه دا قربانی د چار بس قربانی دا کوي نه محترمو دی بنیت کی په دې قربانی کی چې دا د پلار د طرف قربانی دا یا په مونږ پکور کې یو زنانه دا غي سره کالی دی هغه صاحب نصاب دا دا پاغي واجب دا دا غي د طرف نه قربانی دا بس یہ قربانی کونو الکه دا قربانی پدی ته چا غاړه خلاصې الله تا دا پته وته نه نو دا دې خبرې لحاظ ساتل پکار دي. باقی دا مدرسه جامعه دا تاسو مخې ته دا الحمدلله ثم الحمدلله د دې شپږو کالو شو د دې کارکردګي تاسو مخې ته دا پدې کې ډیر ماشومان ای حفظ مکمل ک سکال زموږ د دې مدرسې بعد طلبه هغه په دوره حدیث کې دي. نو محترمو چې مونږ او تاسو د مستدل ترازو چې مونږه شاهجان صاحب مرحوم چې دا ځای چا وقف کړو شاهجان صاحب دا غیرونو د مدرسې د پاره نو خلک راشي میلمانه راشي علما راشي دا قبر د مدرسې کې وی نه کنه هغه ډېر زیات خوشاله شي وي دا سونه خوش قسمت وي دا مقام او دا سعادت په کروڑ روپو باندې نه ملاويږي. محترمو که دلته ماشومان شپه ورځ لګیایي د تهجد په ټیم کې راپاسي قران کریم وایي سحر قران غرمه قران ماخام قران دا ټول ثوابونه چې کوم مسلمانان شاهجان صاحب دی دا ځای وقف کړو بیا تر اوسه پورې سونه د ساوډیر او د دبکړن او د علاقو مسلمانان د مدرسې سره خپل کوآپریشن کوي نو په دې ثوابونو کې هغه ټول خلک شریک دي. د قبولیت اوقات دی محترمو پس بزل کې زمون د جامع د فارم دعاګانې غواړي دا تاسو ګوره دا گیټونه دا س آبادې پکې نیمګړې دي مونږ یو عارضی غونته کمره شروع کړې ده چونکه تاسو په علم کې دا بجلی دا لین په دې مدرسې باندې چلے دی نو مونږه بر آبادی نشو کولی نو مونږ یو عارضی غونته کمره په الحال د قبر سره خوا کې روانه کړې ده شاید آینده د پاره دا مونږه بر بیا ترتیب برابر کو. نو داسې مسلمانان چې په دې مجمع کې نن وی او داغي وسرسي نو د خپل کور د پاره د خپل لارو د پاره د خپل بیٹک د پاره سړی ستنم لګي ټرانسفارمرم لګي او په دې مدرسه باندې دا لین چلی دی او دا یو مسلمان سره د غم او فکرم ني نو دا احساس چینی نو دا ډیره خطرناک خبره ده چې موږ د دې د پاره غور فکر کوو. الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. باقی تاسو ته خدا اختر منځ هغه طریقه یاد ده د وړو کې اختر د لوی اختر منځ دا یو شانتی یو پدې کې شپږ تکبیرات زواید دي شپږ پکې زائد تکبیرونه دي. دلته چې کله امام صاحب الله اکبر کی تکبیر تحریمه ثنا به تاسو موایي امام صاحب بم وایي داغه نه بعد درې تکبیرونه دي او ای کې لاس
ایک ارسال دی لاسونه بخکتا زوړن دی بیا با مقتدیان خاموشي بیا فاتحه سورت ویلی شي اول رکعت بوشي بیا دویم رکعت ته چې ودریګو نو دا سورت فاتحه نه به امام شروع کی فاتحه پس با سورت متصل ویا نو داغه نه بعد بیا درې تکبیرونه دي او بیا رکوع تتلل دي او بیا رکعت هغه شانتی پوره کول دي او څنګه چې عام منځونو پسې دعاګانې دي نو دا اختر د مونږ پسم څوک دعا وغواړي نو خبره ده مونږ په دې خطبه کې دنم دعا وغوښته تاسو اورئ کنه مونږ چې دا بیان کولو نو دې کې مونږ دعاګانې وغوښتې او اصل دعاګانې دقیق محترم اوس که مونږ د خطبې نه بعد بیا خلک ګنټې سار کو دعا وته کوو دا نو خلک به ډېر خوشاله شي خو دیخوا هغه مقصد به پوه شي محترم نو محترمو تاسو نیتونه کوي او صفونه سیده کې او اهتمام کې د نیتونو د صفونو جزاکم الله خیر کثیر د صفونو اهتمام کې محترم او کم ملګری په تکلیف کې غیزان سره ځای کې الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. یا اللہ زمون دا موس پخپل دربار عالی کی قبول و منظور کی. محترم و مختصر دعاو کې د دعا نه بعد خطبه، دا خطبه کول او اوریدل دا واجبی، د خطبه نه بغیر زیمه. اے رب ذوالجلال د تمام مسلمانانو قربانی پخپل دربار عالی کی قبول و منظور کی. رب دا سونه مسلمانان د جامعې سره مینه محبت ساتي، د جامعې د طلباو سره مینه محبت ساتي. اے رب ذوالجلال د غي په جولو کې په کورونو کې خیر و برکت واچي. رب د دې علاقې دا سونه مسلمانان د دې مدرسې خدمت کوي، دا غي بدلی ول دنیا او آخرت کې ورکی. بیګا دا سې کوم ملګرو د مدرسې دا صفائی د لوډ سپیکرو دا تنظیم د راتلونکو د پاره د یخو بو تنظیم رب ایت بهترین بدلی نصیب کی. اے رب ذوالجلال زمون گناہونه معاف کی. اے رب زمون دا نقل عبادت، دا نقل قربانی دا په اصل سره بدل کی. رب دا په اصل سره بدل کی. اے رب ذوالجلال په تمام عالم اسلام کی چې کوم ځای کې مسلمانانو سره ظلم کیږي رب ته حامی او ناصر شي. رب اے رب په تمام امت مسلمه کی اتفاق او اتحاد قائم کی. رب سونه حجاج کرام راغلی دی رب حرمین شریفین تا داغی توافونه قبول کی. رب داغی عرفات تک قبول کی، داغی منا مزدلفه تک قبول کی، داغی دا شیطانان وشتل قبول کی. اے رب تی دا حج مبرور سره واپس کی. او اے رب دانن چې کوم مرګري دل تراغلی اے رب ذوالجلال مونږ ټول بیا بیا حرمین شریفین ته بوزي. اے رب د حاضر مجمع کې د چا څه قسم شریعه جاتی رب ته په هر څه قادر تا سره کمی نشتا. د غیبی خزانو نه ول پوره کی. د چا اولاد نشته نیکان صالحان اولاد وتور کی. د چا اولاد شته رب د سترګو یخوالی ول وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يابى قال من أطوعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه تتوالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هذه اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. دی ټولو راتلونکو ته او تمام مسلمانانو ته دا اختر بار بار مبارکباد. الله دې دا د ډېرو برکتونو سبب وګرځي او دا اختر دې الله د مسافرو د پارم سبب د ډېرو خوشحالو وګرځي. جزاکم الله خیرا کثیرا.